جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه د نادرا رجسټریشن آفیس چکدره کوم چې په دې کې دننه د پاسپورټ دفتر دی دغه نادرا آفیس ته بره تاسو ګورئ او دا سیکشن چې کوم دی نو دا پاسپورټ کاونټر دی دلته د پاسپورټ د 13 میاشتو نه زیات وخت وشو چې خلک راځي د خپل پاسپورټ د حصول دپاره یو خو هغوی د پاسپورټ نه میلاویږي بل دا چې دلته د خلکو نه 1000 روپۍ چې کوم دی نو ایکسټرا نادرا والا په دې اخلي چې دوی مونږ فیسیلیټیټ کړي دي نو اول خو دننه مونږ دغه فیسیلیټي ګورو چې دا چې کوم دی نو څومره ده دا هغه فیسیلیټیشن دی چې نادرا ورکړی دی دا نیش برابر دلته خلک ناست دی ناستې ځای هم نشته بهر هم نشته دلته چې کوم آفیس دی نو دا تاسو ګورئ چې دا فایلونه چې کوم دی نو دا په ځمکه پراته دي پکار ده چې سړی سړي نه 1000 روپۍ اخلي د ورځې چې کوم دی دلته په سوونو خلک راځي خپلې داخلې کوي او نادرا د هغې نه 1000 روپۍ اخلي خو فیسیلیټیشن چې کوم دی نو دا د نیش برابر دی دلته دا زموږ سره انچارج ناست دی په دغه والا به هم د ده سره خبره کوو خو اولنۍ خبره دا ده چې دلته کې پاسپورټونه د پرورۍ د نومبر د میاشتې نه چې کوم دی مخکې نه تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا نه راځي او خلک بلکې ساده داخلي چې کوم دی نو دا بند شوي دي صرف ارجنټ داخلي کېږي نو په دغه حواله باندې هم او د نادرا د 1000 روپۍ چې کوم دي په دې هم ډېر زیات اوازونه چې کوم دی نو اوچت شوي دي په دغه حواله به هم د دې ځای کې د انچارج سره خبره کوو خو پاسپورټونه ډېر وخت وشو چې نه راځي زما سره خپله د 25 نومبر ټوکن دی خو تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه پاسپورټ لا نه دی راغلی او دغه سلسله باندې به هم د دې سره خبره کوو جی قاري صاحبو تاسو دلته انچارج یې د پاسپورټ چې کوم کاونټر آفیس دی شکایت د 1000 روپو دا خو هم دی او دې سره سره چې کوم دی نو لکه پاسپورټونه ډېر وخت شو چې نه راځي د خلک راځي او ستاسو سره هم شر کوي او لکه مطلب دا دی چې د هغې دا خیال دی چې ستاسو قصور دی خو زما په خیال دا لږ واضحه کړو چې پاسپورټ ولې نه راځي یاره جی زموږ سره چې کوم پاسپورټ باندې لیمینیشن لګي که نه لیمینیشن پیپر نو هغه ختم شوی وه او بیا زمونږ ډي جي ډېرې منډې ترړې ووالې هلې ځلې یې وکړې هغه لیمینیشن هغې برابر کړو خو چونکې هغه پینډنسي دومره جوړه شوې وه چې د هغې د وجې نه پاسپورټونه لږ لیټ دي او انشاءالله زر به دا مسله حل شي او دغه مسلو کې زموږ ډي جي ښه کوشش کړی دی بل د نادرا نه موږ ته ډېرې غټې مسلې دي دلته 1000 روپۍ فیس چې دی نو دا د هر اپلیکینټ نه اخلي او زه تقریبا 60-70 ډیلی دا پروسس دلته کوم 60-70 ډیلی پروسس زه کوم دا د لرې ځای نه د غرونو خلک راغلي یا پیاده مزلې کړي زه ځان ستړی کم ستومانه کم خو دې ځای نه څوک واپس نشي د دې له پروسس کوم خو په دغه 1000 روپو باندې دا خلک ډېر زیات غټ اعتراض کوي بل ما سره دا فارمونه دي دې ته ما څو ځله لیټر ورکړی او ورته مې زباني مو ویلې سار مې مله لیټر ورکړی دی چې ماله تاسو دې فارمونه لریک راکې او اضافي چې تاسو سره کوم اګریمنټ شوی دی اضافي روم راکې یو خو ما سره اضافي روم نشته دویم ما سره د پاسپورټ د خودو بالکل ځای نشته دغه دی پراته دي په ځمکه موږ وخوړل په هر څه وخوړل بل تاسو چې دا سرور راوالی دا قیمتي سرور دی او په میز پروت دی دې ته مګې راخېږي دا یې د مګ ول پکې اوس هم پاتې شوي دا سر ما په خپله پاک کړی دی ما سره نایب قاصد نشته ما سره سیکیورټي کارډ نشته پاسپورټونه لیټ دي بعضې اپلیکینټ راشي بل اوس پکې اپلیکینټ زما ګریوان ته هم لاس راواچو چې ته ماله پاسپورټ ولې نه راکې بیا پکې ما FIR وکړو بیا پکې تانې ته لاړو بیا پکې روغې جوړې وشوې نو دا ډېرې غټې مسلې ما ته دلته ټینشن جوړ دی که نادرا والا ته ووایم نه هغې وایي چې زموږ دغه سره څه کار نشته بلکې تاسو بار وګورئ نو د دې نادرا سیکیورټي د دې بلډینګ نشته د بله د بلډینګ نه خلک تصویران اخلي او نیټ باندې اپلوډ کوي او هغې باندې قسمه قسم کمنټس ورکوي نو کمنټس خو څه خبره نه ده خو غټه مسله دا ده که سبا ته نه خواسته د بره بلډینګ ته بار نه لارې دي که د بره نه څوک بم راوغورځي نو ډېره غټه حادثه وي دا چې په نوټس کې ما دې ته راوستیم دي نادرا والا ته او بیا هم ستاسو د دې چینل په واسطت باندې دې ته زه بیا وایم چې د دې بلډینګ غم دې وکړي بیا هم دلته کې د زنانو او د نارینو یو باتروم دی وروره پرون ما ته کمپلینټ راغی چې زنانه باتروم کې وه او نارینه ورته ولاړ نو دا خو زما د وسه نه دغه به نادرا کوي بل جي د ناستې ځای ما سره بالکل د نارینو هم نشته او د زنانو هم نشته ویټینګ چیر جی بالکل نشته دا تاسو ګوره زوړ ویټینګ چیر تا پکې راولی جي دا زاړه ویټینګ چیر یې راکړي دي دا کوم ځای دی چې کوم نادر دي تور کړی دي
دا استعمال نه دي جی بل دا دوه میزونه ما ته مرګري ډایرکټر چې کوم دی هغه ته ریکوست کړی و او هغه ما ته راولېږل نو ما دا دوه میزونه د فارمونو د پاراسټ کړو خپل ځاني ما چې 14 کاله نوکري وکړه دومره نیم تنګ شوی چې په دې څلورو میاشتو کې په دې پی پی سی چکدره کې څومره زه تنګ شوم جی غټه مسله ما ده د سکیورټي ګارد دا او دویمه مسله د نایب قاصد دا ټولې مسلې دي یا مسلو بسې مسلې دي جی یو مسله نقل کی او زه دوی له ډیلی 70 60 70 نواله تر 94 پورې 1000 ډیلی ما دوی له ورکړي دي په پته نه لګي چې نادرا والا د کې سم مقصد دی او زما خبره نه دا اګریمنت شو دا د زر روپے اګریمنت دی دا دې ته ما لیټر ورکړي چې ما دا مسلې دي جی دا مینن ولا ورکړ او دا لیټر ما خپل ډپارټمنټ ته تیار کړی دی او د کې لګي خبرې پاتې دا بزلې ګم چې موږ خپل د دې مسلې حل دا چې موږ لا پراپر خپل آر پی او دفتر راشي زموږ مسلې به ان شاء الله ټول حل شي جی کتون کو تاسو کتل چې دا فارمونه قیمتي د خلکو ریکارډ چې کوم نه دا پس مکه باندې پروت دی هغه طرف ته پاسپورتونه چې کوم راغلي هغه هم پس مکه پراته دي د میزونو صورتحال دی دغه چې کوم نه د خلکو حالات دي چې څوک ولاړ دي څوک ناست په یو بل د پاسه او دا فیسیلیټي چې کوم دنو نادرا کلیم کوي د دې پیسې چې یاره مونږ ته چې کوم دی نو لکه 1000 روپۍ د ورځې چې کوم دی نو په یو فارم کې دی اخلي دغه صورتحال دی او د خلکو سره چې کوم دی نو دا ظلم روان دی ضرورت د دې خبر دی چې دلته کې خپل ځان له چې کوم دی نو دفتر کولاو شي د پاسپورت د آفس